نو زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلی د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د دې اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کم. نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کی چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کاڼی ټول سمندر اوچ کی. نو په دې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره یې خدا چې په دې یولسو میاشتو کې دې څومره ګناه کړي الله د دې میاشتې په برکت ټوله ختم. نو عزیزانو عرض مې داو چې دې میاشتې لا ملا وتړی ختمونه پکې وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د رمضان په میاشت کې یو شپېته ختمونه کول. یو شپېته یو ختم به په تراوو کې کولو، یو سپاره به ویله، او یو ثابت ختم به د شپې کولو، او یو ثابت ختم به د ورځې کول. سهار نه به تر ماښامه پورې یو قرآن ختم کو، بیا به تراویح چې وکړي بیا به شروع شو نو تر سهار بانګه پورې به بل ختم وکړو. 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی، 40 کاله مونږ یو ختم هم نشو کو. هغه جمعات لټو چې چرته امریکنی انجن امام ولاړی او ګرسته وباسي، یو ختم نشو. عزیزانو ما 40 کاله ختمونه کړی، د یو شپې ختم ما کړی دی. 8 بجې ماسخوتن امنیت وتړلو، زمونږ یو استاد خدای دې غریق رحمت کی هغه پسې، او د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ورپسې ولاړو، چې 3:30 بجې شوې نو ودوحا ته ورسول. پاو کم 10 سپاره په یو رکعت کې ویلې، ا باقی پاو په نورو رکعاتونو کې وی. نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځو کې د قرآن ختم یو په تراوو کې ډېر ضروری دی. امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولیدو، نو تپوس ته وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشالېږي، ته په څه خوشالېږي؟ لکه اوس ما نه ته تپوس وکړي چې ملا صاحب ته په څه خوشالېږي؟ مولیانو طبیعت خو درته معلوم دی چې دوی په څه ډېر خوشالي که نه جي؟ نو داسې هر سړی د خپل شان مناسب په څه نه څه خو خوشالي، خو بیا په دې نغدو که خیال وکړي هر سړی خوشالي. نغدو زمونږ بیړه تباه کړه، زمونږ کورونه یې وران کړه، عمر له زمونږ کور جهنم کړو. عمر له د نغدو د پاره مونږ په ایس ګناه سرپه نه ده، په ایس ګناه د نغدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځه. کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لونه بل ته سپلای کوي د نغدو د پاره، دا خو عام شی دی. تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی، ټول ملک هوټل شو. په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کیږي د نغدو د پاره. هیروین چې د انسانیت دشمن شی دی هغه سپلای کیږي د نغدو د پاره. نو نن زمون عمر لکور چې دغه جهنم شو، د جنت تمه مکوای، ما جنتونه نشته. زه چې په کومه زمانہ کې اوسېږم نو ما ته د ځان نواله تر خپنه شي تاسو پورې جنت منت نخکاری. ایو لیوانه ما تراغله ویلا بيدګر ملاتای مالو تبر ور سره ا تبر د صادر نروي سوال دا تبر ګوري پدې بده کې مکه کدی د جنت نوم واغسته پدې تبر بده کې مکه. زه ویری د ما بیړای هر کښه چرته لیوانه دي رښتیانه ونه وي ویل پدې تبر مې ټول جنتونه مات کړ، جنت نشتا. او نه خلکو ته د جنت تقریر وکي، او په دوزخ کې مې خصي خواله ده اور مې تازه کړي ده، خلک را تیاروا چې راځي. نو ماما جنتونه نشتا. تاسو په ایمان وای دي ځان ته وګورئ، مونږ د انسانیت دشمنان، مونږ یو محتاج چې وی محتاج او تا ته ودرې ده، محتاج دی او تا ته ودرې ده، او تا داغه د احتیاج د لری کولو د وس مطابق کوشش ونکړو ته به جنت ته ځې. روزه نیسه نو داسې به خر تم زخلا وتړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري. تپوس به کوې چې روزې میاشت راله، اسې نه چې څوک ماښامې بې ترکارۍ
یا ماخامه بیرو جماعتی اونڈکی که پا محلا او پا کلی کے یو کور بیرو ٹھائے او بیرو جماعتی پاتے شو اللہ با پی دا ٹول کلے جہنم تبوزی دا ٹول کلے زپ زندگائی کے ودنو مدنو تنظم کدا پلار وادمیم نورزم وجہ صدا وجہ دادا چی یو زل پیخ شوے وما یو زل دا سے لین لگے دلے دے دروٹائے نو یو سر تا مونگا ناستیو لگ دا سے دا غور غور ملیان ناست او لاندے سر تا غریبان ناست نو ما چی یو نوڑائے اوچتا کا او دوے میں تا ملاس کولو چی دے درستخان تا میں رستو کا تا نو آغا نورو خلقو تا تشی اوریجی پرتیوی او زمونگ دے سائیڈ باندے ڈونگے وے او پکے ترکارے او فلان دے لاس میں اونی ولی جی نور سراؤڑو مالنا باروٹای ختم شو چې باروتو او واده والا ته مې وې چې تاسو خو دې سونه خور مال الله دې دغه قرآن کچې دا تپکې اوسه ستا خدای بیخ بنیاد دغه پلار او نیکو بس چا کم خوار او غریب او ناس په یو درستخان غي ته دې تشوري جی خوي او چې دا غړ ناس ته دې ته ډونګو کې چرګانی خي تا خدای تباہ او برباد هغه ورځ دا نن ورځ دې خار کې خنزیر وسی چې په مخ راشي مخ را نه واړی په 50 کال کې ما دا کار کړو بیا مې وی چرور او رکاوای او د ماخام تازان لسرکړي چرګانی خېری او په مالت کې چا خټ کېدلې پیتیم نشته او نیولې د روزه دا په خدای بټې پر خرڅې چې مار وچنی وای د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم دزړه هغه د ابراهيم عليه السلام په مکه کې جوړه کړې کعبه چې دا داغه نه د انسان په ځل کې چې کومه کعبه ده داتې اوچتا ده هغه کعبه چې ورانه کې نو الله په دومره نه خپکی ګنتی او بلچی راواله او مکه ته ورشه او کعبه ټوله ورانه کا داغه دومره ګناه نه ده لکه د چا زړه دي چې بے ګناه هزار کړو دومره ګناه نن مون قدم بیرته موزران یو ظالمان یو قدم بیر دل ازار یو خب ګورو چې زما دي حرکت نه دي سړی ته دا تکلیف رس نو په خپل لګ د زارو ګوټ تیر کړ بل ته تکلیف مرا سوا کړ ناظمانو عزیزانو مونږ لړمان او ماران یو دا چې ډنګ چاله نه ورکو ټک نه ورکو نو سپیخ نه دی را باندې چې پیخ شي په لړم نو تماشا کوا چې 200 کال دی ورتا چوریان اچولی کنا نو مم چې په لړم پیښ شي والله چې ټک دل درک نو تاسو مونږ لړمان تاسو لږ ډیر خی وسم نه رس نو روزه سره دې سيزونو تم سوچ کوی دې تم فکر کوی پټ پټ پتا لگاوا پالاکا او گاوند کې چې اسنه چې څوک چرتا ډیرو جماعتي پاتې نه پټ پټ پتا لگاوا کینی دغه روجبا بیا تا د پاره زولنی وی او تبه جهنم تروان کړي نو الله دې توفیق درکړي مونږ نمخ کې چې کوم مسلمانان تیر شوی دي په خدای قسم چې د خپل خلینا به وېستاو بل به ورک خپل به نهرش پته راکړاو بل به ورک نهر اوس مونږ تاسو په ایمان وای زبده سې وکم چې زه نهرش پته راکم زه تعالی در نو خصوص فراډ او دوکایم کنه زما جون ټوله دوکا ده زما د اسلام د انوم غستل چې دي دا ټوله دوکا ده اوس به نظیر هم چغي وای چې د ملک به اسلامي مملکت جوړوم لکه خدای او قران ته وګوره په آرام کې نه بس خلق راوسته کې نولې بچی دا کوي د اسلام نوم څلاړه او دا دومره بهوده قوم دی چې به نظیر په اسلام لفظ غستو باندې دي او سبل اورځي د دې په جلسه کې چغي والے کې دي صاحبہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دا د دې په جلسه کې چغي والے کې دا تقریر خو به تاسو لیدلې نو چې ویو چې کولو سهالو د قوم ورته څه کول نو اسلام زمون چې ده دا بالکل دغه حدیث مصداق ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اخر زمانه اسلام چې ده دار چا په خپل کې بیوی د مړای نه بخکته نه نو زمون اسلام صرف په خپل کې ده د مړای نه بخکته نه ده نو د خپل اسلام باندې با نه جنت ملاویږي او نه به خدای ملاویږي او نه به رسول ملاوي د خپل په اسلام به څم نکي
پاغه اسلام به ارس ملاویږي چا پزړه کی وی او زړونو نه زمونږ اسلام وته دی زمونږ زړونو کې اسلام نشته دا ز په داوی سره وای او کوم یو لوی لوی میماندار او مسلمان او بزرګ او جنډه په ولاړه دا وای چې زما زړه کې اسلام دی ما سره د خبرې وکي اول ورته ځان ثابتوم چې زما اسلام په خله کې دی پړه کې نه دی او بیا په دته ثابتوم چې پلانې کار دی وګوره پلانې کار دی دا نه چې په ځان جنډې ودرولې دي او خلق ته نګیر چاپیری او لاسونه سپي د دوی ټول خوراک پلیت او مردار او حرام دی د جوارای پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د شرابو پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د هیروین پیسو زکات په شکرانه کې دوی ته پیش کیږي نو مونږ ټول مردار خواري مسله خدا ده چې د چا خېټه کې یو نوړای د حرام او پرتې داغه سلويخ پر زمونږ نه کی یو نوړای او چې د چا ټوله خېټه د حرام وډکې نو منځونه ماما نشته هغه د لیونی کار دی په دې تبرودي کې مکم کا بیا دې د جنت نو مغسته نو دا غلیونی خبره مې په دې اړه لیکلې او دا شعر مې وې چې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای مهرباني وي خو صد بیړه بم پار شي او که په عقل وي او په قانون وي نو قانون په ذات کې مونږ یو قانون به مونږ جنت لو ته نه پریدي په دې روزه کې خله قابو کوي څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتيږي دا سه روزه چې د بل د پاره کوې کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دې روزه ماتيږي زما په خبره پوهیږي د بعض ائمه او دا مذهب دی چې د چا غیبت چې وکي په دې روزه ماتيږي نو غیبتونو نه ځان ساته امام حنبل خدای ته وی ته په څه خوشاليږي یا الله نو الله ورته چې حنبلا زما د خوشاله لوی شی چې د تلاوت القرآن دی څوک چې قرآن ډېر لولي زه په ډېر خوشاليږم په دې روزه کې چې اوسګاری ټول ورځ قرآن لولای الله دې توفیق درکړي باقي روزه په سماتيږي او په سنماتيږي یو لوی خبره ده چې هغه دنیا په مصیبت گرفتار ده او بل دا چې د روزه دا بعضی مسلې ګوره ار مولا پويګم نه ار چانه تپوس مکوي د لپاره خاص خلقي او تپوس به د خاص خلقو نه کوي د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې په روزه کې سړی ستنو وای نو روزه په نه ماتيږي ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روزه نه ماتيږي روزه په هر غشي ماتيږي چې هغه جوف د دماغ او جوف د خېټې ته معده ته رسی په غیر روزه ماتيږي چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسی په غیر روزه نه ماتيږي د انجکشن دوايي په وخه کې سرایت کوي او جوف د معده ته نه رسی او جوف د دماغ ته نه رسی تاسو خیال راغی نو انجکشن والو باندې روزه نه ماتيږي دنیا مليان به درته وي دارو پکې دنه نه لاړ نو څنګه روزه ماته نشو وای نشتا او کډېره څنګهولې دې مړې نه ونی سي او په ولکه وګورځو وای مولا سه پکې نشتا پارام کې بنیادی خبره ما تاسو تارس کړ چې په هیڅ انجکشن روزه نه ماتيږي دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا ورکولا نو د دنیا ډاکټرانو او ماهرین را جمع کړیو او دا ریسرچ وکړو چې د ستنې دارو کم زیاته زی نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روزه نه ماتي د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی وشته کته وای چې ستنې دارو دنه نه لاړ نو په روزه کې چې سړی ولامبي نو د ویختو دی بیخ کې سورې ده کنه ده ها د بدن دی ویختو بیخ کې سوري دي نو په دې سورو کې چې وبدن نه بدن تلاړي شیم په کار داده چې روزه ماته شي سترګو کې دارو اچولو باندې روزه نه ماتيږي غوږ کې دارو اچولو باندې روزه ماتيږي ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغ سره دی د سترګو کنیکشن ور سره نشته استنجا چې کوي د لوی او د اسماتي زی چې وینځي نو ډېر بکولاو نه کینی کلان دی نه وبدن نه لاړې نو داغه تعلقم جوف د معده سره دی بیان په روزه ماتيږي خیال مراد بعض سعودي غوندي سړی کنه بس خو لګیای نو دی وجنا دا دود څو باتای چی دا اگر باتای
دا اگر باته د ورځې بازي دکانداران ځان ته لوګي کوي د دې دا لوګي چې سپېګمو کې لاړ شي په دې روزه ماتيږي ځکه چې د سپېګمو کې دارو اچول سرم روزه ماتيږي د دې تعلقم جوف د دماغ سره دی سپېلنی لوګي کول ځان ته وغه لوګي چلاش اوس تاسو بداوي چې دا خزي چې پخلې کوي او شنه لرګي وي او پوکی ور کوي او لوګي پکو پوزا کې نه نوځي کنه کټوای پخې یا روټای پخې قربان د شریعت نش خزه معاف کړی دي چې که خزه روټای پخې روټای یا کټوای پخې او داغه پس پیګمو کې لوګي نه نوته روټای روزه په نه ماتيږي ځکه هغه عذر دی یا د بازي خزه میړه چې دی د کلنکار بچي مالګه کم ده مالګه زیاته ده مرچکه ده سه ده او پلانې ده دا بازي سړی بار ګیدړی کور کې خزو لازمري خیر اوس ټول سړی ګیدړان دي که خیر اوس خزې زمري دي لاړې د مامای بنای کړی اوس خزې بداسه سوري ګرځي لکاس په هغه زمانه لاړې وای وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے چې خزو بستاو کم منلو هغه زمانه لاړې کلو کې غرونو کې باز سړیا ناړي دې مالګه کم زیاته باندې جګړه کوي اسلام دا اجازه تم کړې ده چې د ماخامي پټین کې رو کټوای پخې خزا ناغه تلک سکلم په جبر وادي خو بیا به زر تو کی چې مالګه ته کم زیاته نشي سکلم ورته راوادي تاسو خیال راغی نو تکلیف مالا یو طاق په اسلام کې نشتا کم شی چې ستا د وس نه بار ده هغه اسلام پتا ضروری کړي نه دي یو سړی د داسې بیمار شو 104 105 106 ټمپریچر دی او هغه ډاون کیږي نه به د دوايانو نه اوس مليان ورته وایي چې نه ترغه بروجه نه ماته کې ترسوز مکه او اسمان پیژنې نو په ایمان وایي چې د ازمکه او اسمان پیژندل پری دي نو دی به مړی کې ژوندې وي خو مړ به کنه چې ازمکه او اسمان پیژنې ترغه روجه ما ماته نه نه ایماندار او نیک ډاکټر چې خپل روزدار وي او هغه درته وي چې بچیا کا روزه دې ماته نکړه نو نور خرابېږي نو داغه په وینا به ټیک روزه ماته کې چې جوړ شي روزه نه پس به دا روزه بیا ونی تاسو خیال را چې زمکه عثمان پیژنې او زمکه عثمان فرق کولای شي نو روزه به نه خوري دام زمونږه د بے علمه خبرې دي عزیزانو دې ته بم لک سوچ کوی کم شي چې ستا د وشنباري ستا په زړه خدای پوي دی چې د روزه متعلق واوري حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو ورځ موز نه پاتې شو چې موز نه سار جمع نه پاتې شو نو ټول ورځ په جړه تیر کړ چې سار جمع رانه قضا نو الله ملائکو ته حکم وکړو چې معاویه ته یو په 15 زیات ثواب ولي د په جمع پسې و جړل بل سباله شیطان د خپینه او خذلو چې پاسه د جمع وخت سو کې ولزه شیطان ویل پرون چرته وی پرون ماوی چې ثواب در نه لاړ شي خدای درته 15 درجه زیات ولیکلو نو پاسه چې نه درته زیات ولیکي نو خدای دار جمع ته قضا شو او ثواب یو په 15 ورکو نو خدای ستاسو زړه ته ګوري ظاهري عمل ته نه ګوري د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وی چې نمره لیوانه نه چې دا تمره ته چغي وه هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر ده چې پزړه کې د یار دغه مڅدي ستا پړه کې چې د خدای د وجه څه شي کنه او خدای د پاره د کوم امین ای قسم په خدای چې ټوله روزه اخري کنه بم خدای اجر درکړي خو چې درد دې پړه کې وي عام طور باندې زمون په دې ملک کې کتا سو خیالو کوي بلکې نه زمون په ملک کې په تمام عرب ممالکو کې خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې شل رکعات تراویح بعض حضرات تی زمون په دې ملک یا نور ملکونو کې چې اغي اتر رکعات تراویح منشا د اختلاف څه شه ده اسی په خبرو خو په پويږي امید ده پوي خلق یې ځکه چې ټول عمر الیکشن هم کړی دي دا لیډر مزاج خلق چې په خبره ډېر خپوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تراویح په جمع باندې صرف دریش په منقول دي روایت د تراویح چې دي هغه د اتو رکعاتم شتا او د شلم شتا او د سلويختم شتا لن درتویم چې دریش په رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح صحابه او ته په جمع وکړي او په سلورم شپه
صحابه په انتظار ناستو او حضور علیہ السلام ورته راونوت. سباله صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا انتظار کولو تاسو تراونوت. حضور علیہ السلام فرمایل چې کنن شپم زراوته وي نو دا تراوی به پتا سو فرض شوه، ځکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې دا موجب د فرضیت. نو زم بیگا ذکر او نو وتم چې دا تراوی پتا سو سنت پاتی شي او فرض در باندې نشي. ما په خبره پوه شوي. بل خبره دا ده چې د حضور علیہ السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت شو هغه هم په دې رنگ باندې. د عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قرآن ډیر یاد هغه د مخکشي او 60 رکعات تراوی دی. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې ده هغه په 60 رکعات تراوی باندې تیر شو. اوس زمونږ په دې ملک کم حضرات چې د 8 رکعات قائل دي نو اغي داوي چې د پیغمبر عمل د 8 رکعات او د 60 عمل چې ده د عمر فاروق. اوس عزیزانو دا علمی خبره ده چې قول او فعل د صحابي دا په باب د مالا یو قلو کې محمول وی په سما باندې. صحابي چره د ځانه کار نه کوي، چره ځکه چې صحابه ټول معیار د حق دي. دا نن چې تاسو د قرآن ختم وکړو یا قرآن ته د خدای کلام وایي یا ځان ته مسلمانان وایي دا ټول د صحابه او برکت. ځکه چې صحابه چې دا د پیغمبر نه برای راست اخذ کون کیو د دین، برای راست اخذ کون کیو د قرآن، برای راست اخذ کون کیو افعال اقوال اطوار د پیغمبر، دا برای راست. نو نن چې کومه نقشه د اسلام تاسو ګورئ او تاسو په مخ کې پرته ده نو دا د صحابه وجه ده. که دا ثابت شي چې صحابه هم په منځ کې خیانت کون کیو یا صحابه هم په منځ کې غدارانو نو بیا تا ما سره چې کوم اسلام دی د دې څه ګارانټي کې دی چې دا صحیح هغه اسلام دی چې کوم پیغمبر ویل کې دی شي. الکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته د ارشاد نقل کړه نو که زما خبره به صحیح الت تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دی کې. ٹھیک ده جی، په دې مولانا روح الامین به اعتماد کې چې دا دې چې څه وایي بجلیګر مولا هم دا ویلی دي او کته وای چې دا غدار دی نو زما خبره څه ګارانټی شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي کې دې شي د پکې د ځان څخه ګډوډ کړي. زما په خبره پوهیږي که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړي شي نو بیا ستاسو زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې اس ګارانټی نشته چې دا مغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړي. نو صحابه الصحابه كلهم عدول، صحابه چې دي دا ټول عادلان دي او صحابه معیار د حق دي. دا ما ویلي دا زما خبره نه ده، دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده. فرمایي چې اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. زما صحابه پسان د ستورو دي، ار یو پسیم چې اقتدا وکړه دغه صحیح لار. تاسو خیال راغی نو صحابه چې دي دا معیار د حق. زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر نه پاتې شوی دین صحابه، تابعین، تبع تابعین، ائمه مجتهدین، ائمه مفسرین، علماء کرام، دا مغه رنگ دی چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې د خلق په واسطه را رسیدل. نو اول بدا ایمان غنئ چې صحابه چې دي دا معیار د حق. ځان نه د شیعاګان ورونه نه جوړوي. شیعه او زمونږ منځ کې څه اختلاف دی؟ شیعاګان وایي چې د حضور نه رستو خلافت حق د حضرت علی او ابو بکر صدیق واغست. نو په دې زمونږ او داغي جګړه ده. نو زما ورته جګړه نه کوم او زه ورته دا وایم چې تاسو په ایمان وایي چې کوم سړی په کور کې خپل ښځې سره فیصله نشي کولی، خپل زوی سره نشي کولی، خپل لور سره نشي کولی، هغه دا حق لري چې نن نسور له 100 کاله رستو د صحابه فیصله وکړي. هلکه خوار شي ستا ښځه یې رڼه ګډه ده ټوله ورځ بار ګرځي
پاغه باندې د صاحب قابو ناراضي او داغه سره فیصله نشي کوله. ته نن نسور لسو کال رستو لاړې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي فیصله تکه داغه د فیصله حق د چا دی؟ سردار کونین فرمای انما انا لکم مثل الوالد لولده. اے صحابه ز تاسو د پاره په مثال د پلارم لکه پلار چې د پاره د بچوي. نو د زامنو منځ کې اختلاف چې دی داغه د فیصله حق د پلار زیات دی که د پردي سړي زیات دی؟ ٹھیک ده. صحابه منځ کې کڅ اختلاف پېښ شوم وو نو هغه حق د فیصله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه حق د فیصله استاو زمانه دی. پاتې شو دا چې خلافت د حضور علیه الصلاۃ والسلام چرته یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلي چې ما نه رستو خلیفه به حضرت علی وي. چرته وصیت د پیغمبر نشته. پیغمبر دا شی په قوم پرېښو چې ما نه رستو قوم پوهېږه او انتخاب د امیر. تاسو خیال راغی د حضور وفات چې وشو قوم او صحابه ټول را جمع شو او انتخاب د امیر کولو. انتخاب د امیر ټولو په اتفاق سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. اوس هغه بیا څنګه امیر؟ هغه ورو داسې امیر نو. مونږ دا خیال کړی دی چې را تخکاری چې ابوبکر صدیق ټول مال حالو والو حضرت علی ته اډو سپرې نه خوا ځکه مونږ خو په دې قهر د چنډه خرونه یو ډنډ کې ټغیږو کنه. مونږ دا خیال دی چې را تخکاری چې دا د پاکستان خزانه و دی چې په وزیر سودار څه یو مونږ پرې خو پټاګه. الته خلافت د ابوبکر څنګه و؟ نن ته بیعت شو او مازیګر له صادرې پوګا چولی دي بازار طرف. نو دروجه متعلق څه ضروری خبره ستاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو 15 ارکان دي د اسلام چې هغه 15 ارکانو باندې د ټول اسلام دارو مدار دی. په هغه 15 ارکانو کې یو رکن چې دی هغه روزه هم ده. او دا یاد لرئ چې هر یو شی دا فرض کیږي په حکم د پروردگار عالم باندې چې د کوم شی متعلق حکم د الله تعالی هغه شی فرض دی. د روزه متعلقم قران کریم کې د الله حکم دی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. چا باندې چې د روزه میاشت راشي او د اهل د روزي وي نو د روزه ونیسي. نو د روزه میاشت را روانه ده. الله دې مونږ او تاسو ټولو ته د صحیح روزه نیولو توفیق نصیب فرمایي. قرآن کریم کې الله عز اسمه ارشاد فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو کتب علیکم الصیام فرض کړل شوی د پتا سو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوی او په هغه کسانو باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شوي. کم قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي نو روزه په هغې هم فرض وه یوازې په تاسو نه ده فرض. علما لیکي چې د روزه کې راز څه دی؟ اخر خدای پاک ته څه په لاس راځي چې د سحر نه واله تر ماښامه پورې خلق د لوږې او د تندې نه مړه کړي. ما په خبره پوهېږئ؟ ځکه چې الله ته پته ده چې کوم خلق روزه نیسي او کوم یې نه نیسي. نو چې ده ته پته ده چې دا خلق یې نیسي کمرې هم نیسي نو بیا ولې دا امتحان په باندې کوي؟ نو عزیزانو د امتحان دو وجې وي. یو وجه د امتحان دای چې ممتحن ته د مخکینی سړی پته نه نو امتحان پیو کی پته ورته نه چې ده په دې تعلیم کې قابل دی او کنه دی نو امتحان ورته کیږي پرچا لاس کې ورکی چې بای دادا مضمون لیکا. نو دا الله متعلق دا ویل چې د ته پته نشته نو دا خو ناممکنه ده ځکه چې الله د هر چا په سینه عالم دی او هغه ته پته ده او د هر چا قابلیت هم ورته معلوم دی. دغه سوال په هغه ځای هم واردېږي چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور جوړ کو او دومره لوی اور و چې په شپږو میاشتو کې خو ایله تازه شوی و. اوس دې امتحان ته ګوره چې څه وخت کې نمرود دی دې اور ته ورچي چې منې کېږي د خپلو خبرو نه او که دې اور ته دی اچو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې منې کېږم خو نه ورچو. چې اور ته ور واچولو نو دا وخت کې جبرائیل علیه السلام ورته راغی
نو ورته وی چې وایا سه امداد درکم په ډېر لوی اور کې راوغورځېدی. نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي؟ چا چې اچولی مغه پوهېږي او امداد یې پوهېږي. نو یو بله د خوند خبره درته عرض کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تلو نو د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتهی کې جبرائیل ورته وی چې دې ځای نه زه مخکې نشم تللی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنه عالم زما نیکه ابراهیم علیه السلام چې په اور کې نمرود اچولی نو تا ورته ویلي چې امداد درکم. اے ابراهیم دې وخت کې زما هغه ځای ته رسۍ کېږي چې ستا نه کېږي. نو زما نیکه درته وی چې نه چاته چې ستا رسۍ کېږي اما ګوري لګیا دی. نو نن وایه جبریل هغه ځای ته زه روان یم چې کوم ځای ته ته نشې رسېدی نو که څه خدمت تی راته وایه چې مخکې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي؟ وی داسې بې اختیاره دی را ټوپ ولې کو. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې خبره دا ده چې دا د نمرود وس کار نه او نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کېږي لګیا دی. دا کولو والا بل دی. زما محبوب او معشوق دی په دې خوشحالیږي چې زه اور کې وغورځېږم. نو چې زما معشوقه پہ خوشحالیږي نو دا بے اختیاره میں ورٹوپ زکا کو. ڈاکٹر اقبال ہوئی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. دا عقل تقاضا خداوا چې دې اور ته ورټوپ کم او کنه سوچ میں کولو او دا عشق تقاضا دا نه چې سوچونه بنه کې بس وردانګي با. نو عزیزانو روجه چې دا الله تسپلاس ورزي نو مارز داو کو چې د محبوب امتحان په سړی چې دی داغه دو صورت ای. یو صورت دای چې دته معلوم نه چې دی په دې امتحان کې پاس شي او کپاس بنشي نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې پاغه امتحان دې د پاره کوي چې نوري دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بنی آدم یې او دعوه کوي د دې خبرې چې موږ د خدای عاشقان یو. نو تاسو انسانان یې او ابراهیم علیه السلام هم انسانو. اغم دعوه د عشق کوله به اختیار اور ته ټوپ کړو. اغم دعوه د عشق کوله د زوی په مړای چاړه کې خوا چې زما خدای ویلي چې زوی حلال کنو بسم الله الله اکبر. نو د عشق کی دنیا ته خودو چې سبا ته داونه چې یا الله ما تا د پاره دا کړی او ما دا کړی او ما دا کړی نو زه به درته سیمپل پیش کم چې ما د پاره کولو والا چې هغه داو لکه ابراهیم علیه السلام. ما په کال کې یو ځل پتا روجه راوسته و نوم ټوپونه دیوان غرق شو. نن خو ډیره ګرمي ده نن وګه ډیره ما نن تګه ډیره ما په دې روجه کې یو دا خبره ګوره مک نن می پېشمنه نه دی کړو نن می چې چای نه دي سکلیو او د پاتې شوم بانګ را باندې و ټول اورس کتا سو خیالو کې مونږه دا خبرې دا باندې په خدای قسم چې دا روزه چې فرض شو نو په هغه وخت کې وخی چرته وي دا سبزیانې چې دا تاسو نن خورئ دا چرته وي یو کدو به هغه هم ډیر په مشکله پیدا کړي او چې پیدا بشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو لګیا دې پرې کوي نره نره پرې کوي یا دې دومره نره ولی پرې کوي و دومره نره ځکه پرې کوم چې आवाज زنه ما چې لګه خوروا په کیو کو چې دې گاونډیانو تم لګا ور د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاری بچوا نو هغه بچ پاو شیو نو پکې دړای وبوي تاله چې و داغه د لرګي جوړو نو هغه یو تاله دومره لویو چې سلورو کسبو اوچتولو سلور کسي چې اوچتي اندازو کوي د دینیم جمعه مر تاله بینو علا به سلور کسو اوچت نو دا دومره لوی تاله دې د پاره جوړ کړو چې مونږ چې روټي خورو اسنه چې چرته غلام یا مړی یا مزدور دارانه بار پاتې نشي چې هم په دې تالی کې روټيو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې یوازې به روټي نه خورا څومره مرګري غلامان خادمان مریونه دا ټول به ځان سره په یو تالی کې د دوالو کونو بادشاہ دی او پروټي ور سره مریونه او خادمان ناس نن چې د دوانو افسرین آغا نوکر ځان سره کې نه یا ډرایور ځان سره پروټي کې نه یا خدمتگار ځان تو بستغفار او بیا لا چې خان نوابی په پاکستان کې وګورئ دا پاکستان به خدای غر کوي نه
په دې هفته کې وګوره په ټول پاکستان غلې وورې دي، شلګونه کسان پکې مړ شو. یو علاقه داسې نه ده چې غلې په نه دا ورېدلې. نو پرون می چاته وی غلې لا څکه اوس د آسمانی د بل قهر انتظار کوي چې کم قهر به در باندې وری، کم افت به در باندې وری. په خوا خو بداو چې خزه به غډېدا او سړو به تماشا کوله، او سړی غډېږي او خزه تماشا کوي. هی په شرمونو د عمل کو شرمېږي چې شرمېدلې به څه شرمي. په خوا به خزه غډېدا او سړی به تماشې ته ناست. کم سړی به چې خزه ته چیلم د کوله بړواګان به ورته وي، او یا بړواګانو ته به چیلم د کولو مونږ باغی پورې خندل چې او به غیرت ته څنګه پښتون ځانته وي. خدای دې به خباست بړواګانو ته چیلم ډکه. مونږه لکوالی زمانہ کې به دا ډېر تعجب غنلې کې. اوس ټول ملک غډېږي، هر سړی کنجر او ډم دی. دا مونږ ګیرو والا چې نه غډېږو لګ دا سډیله میلم په مخ ولاړه دینه شرمېږو کې نه مونږ ته ټولو نه زیات. تاسو وکړه ابل اورز د قوم غډا بیا د قوم د ملک د اسمبلی ممبران غډېږي. نو چې د کوم ملک پارلیمنت کنجر وي دا ملک انجام بچي او دا ملک حال بچي. تاسو بنورې د ځان تماشې کوئ. نو عرض مې داو چې روجا په دې ملک کې هم غریبو ته راغلی ده، سرمایدار روجې نه نیسي. پیغمبر فرمایلی دی الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شیو چانه پیجندو او زر دې چې بیا به ناشنا شي څوک به نه پیجني. فتوبى للغرباء، خوشحالی دی وی د غریبانو خلقو د پاره. خو زه د پاکستان غریبانم چې د په دې حدیث لاندې نه غنم. پاکستان غریبان دي خدای په خړ سیلاب یوړي. څومره ډمټوب او کنجرتوب چې نن د غریب په دماغ کې دی دومره د سرمایدارو نه دی. تاسو ورشي کابل ته مازیګر ټیم کې وګورئ، کل هم په کې دا د غریبان او سټمار او د شاخه تاخه زامن دا به ګورئ، د ورځې په پالشونه کوي، د ورځې په مزدوري کوي او مازیګر کې به سینما کې ګورئ. نو عرض مې دا عزیزان چې دا قوم د قوم زما په دې سترګو سترګو کې کېږي چې صافت لاندې برازي. اوس په دې به خدای عالمي چې صافت به په نازله. بار تقدیر روجا الله فرض کړی دی د پاره دا چې دنیا ته وخی، بیا خاص کر ملائکو ته وخی چې تاسو وګورئ. دا تاسو ویلیو چې بنی آدم ما پیدا کوا، دوی به څه چل کوي؟ پردی ویني به تویي، پردی کورونه به ورانوي. مونږ ډیر یو ستا عبادت ته پاره. اوس وګورئ زما په بندگانو زما امتحان دی. سار نه تر ماښامه پورې 14 غنټې ما د پاره لوګ او تنده تیری کنه تیری. نو ستاسو پر روجه باندې با الله د ټول کائنات په ملائکو کې فخر کوي، په تاسو به فخر کوي. حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ جنت ته چې خلق نه نوځي، یو دروازه ده د هغې ریان نامه ده. ریان دروازه به خاص کر روجدارو ته आवाज کوي چې تاسو زما په دې لار جنت ته نه نوځئ. زما عزیزانو په دې نعمتونو کې چې دا د شپې تاسو خوړلي او دومره وخورئ چې بیا بل ماښام لمو مړه نه کېږي. ملایانې د شپې وګورئ د دې پیوالاو په دکانونو باندې لوښي ورته پرېښي چې ملایي دا غوړې خورواګانې. خوار نه خوار او غریب نه غریب سړی تم الله تعالی پښمنی کې پراټې نصیب کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په جنگ کې د روزي میاشت وا او د ار په شکال ورځي صحابه روزیم نیولې وي او جنگم کول او داسې روزي نیولې وا چې ماخام نور څه د خوراک نو یو قجوره 2 کسو باندې نیمه کړې وا، نیمه تاو خوړه او نیمه ماو خوړه. په دې روزم نیولې او سباله د بدر په میدان کې جنگم کول. تاسو بس کوئ. رحمان بابا وی پعوز دی کم طاعت دے ورته کړی، پعوز دی کم طاعت دے ورته کړی، دا نعمت چې په هر شام او هر سحر خوري. سحر او ماښام چې کم نعمتونه ته خوري د دې بدل کې دي کړي څه دي؟ بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې
نپوئیگی پخپل سود او پزیان ولی بدلوی پا دنیا دین او ایمان ولی نپوئیگی پخپل سود او پزیان ولی خدای در کرے دے دا ہر چارے توان دے نو تپا سے ڈیر لوی توان کے دی زان بولے ناتوان ولی اکم توان او طاقت تے چا اللہ تعالیٰ تاتا ندے در کرے بیا ځان ناتوانه ولی بولی ځان کمزوره ولی بولی